الإرادة والمشيئة. اللہ تعالیٰ صفتن کی حدیث سیب علیہ رحمتام ارادہ او مشیئت دے. ارادہ و مشیئت دوانا الفاظ مترادف دی. الفاظ مترادفہ جمہور علیمان داوی. کرامی اپدے کی خطا دی وینا ارادہ حادثہ دا و مشیئت دا قدیم دینا. وہما دا ارادہ او دا مشیئت چدے عبارتانی دا دوانا عبارت ندی عن صفت فی الحی. عبارت ندی دا صفت ندا دوانا صفت ندی فی الحی جوندی. فی الحی مراد با اللہ جل جلالہ والی. الف لام با پکی عہد خارجی شی. حی چوک دے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. لقد ذات الف لام عہد خارجی چی پکم تکی کراغلی نہاٹک معرفی کا نکرہ. معرفی او الف لام عہد ذہنی چی پکی راغلی نہا بیتی اغا معرفی کا نکرہی. نکرہی تی نکری یعنی دا نکری او دا معرف باللام عہد ذہنی ترمین دا فرق نشتا دریش لیو شپیتری او کا فرق بین فعلیکم البیان. آدھائی موبیلی باوئی چی دالکان خطول چپ شو منگ دسر ریکارڈ بکو. دی دوانو کی لوگ فرق دے لوگ. دی دوانو ترمین دا فرق معمولی فرق. ریاض دی خارجی کی شخص معین موقع دے وقت دی خارجی خود نه یادم او دی خارجی اول بوجه کی واش. دی ذهنی خبره کوم دی ذهنی او د نکره ترمن د فرق شته کنه فرق ما لیکن معمولی فرق معمولی. دا بعضیت په د نکره کی خپل پروت ده په خپل د نکره نام مستفاد او معلوم ده او دا بعض والے چی دے اجی صاحبہ دا الف لام عہد ذہنی کے دا قرینین مستفاد دے. قرآن شریف وارا وا دولسم سپارا وارا وا. انی اخافو زیریگما ایاکو لہو چی ابخری دلرا ازئبو چرما. ازئبو کی کم الف لام دی الذین سوک مراد دے طول شرمخان کے یو شرمخ دا شرمخانو دا یووالی دے کم دینا معلوم کو چی دینا یو شرمخ مراد دے بعضی شرمخ سے مراد دے. دا الف لام عہد ذہنی نا خون معلومی گی دا خون نکرہ دا چی پخپل بانی تاتا بعضیت در کئی. الف لام عہد ذہنی کی تاتا پخپل بانی اغا بعضیت ندر کئی. دا بدا قرینین معلومی قرینہ پدی بانی عقل دے. دا سکی دیشی شر تمامی دنیا تمام شرمخانو یو سریتا پا یو صوبہ کی راجہ مشی ویدہ خرو. دا سکی گیا لکا دا جلسہ بولا سوکی مشر بے سوکی جنڈا بے کمل جنڈا بولا بے سٹار بلگوئی نا سورے لکا دینا دا سکی گی ملا سیبنا دا ایہ کولا چکم دے لیکن خلق کوئی
داخل شه السوق بازار ته نه بلا محض ذهني دي ولې دې په ذکر قرینه په دخول دي دینه بعض خار یو خار مراد دي ذکر ټولې دنیا د شغرب او د مغرب قارون ته څوک داخلي دي شي نشي داخلي دي نو قرینه ورمانه ده د نوملي څه فرق دي کې دا دي د دې وجنه چې تاسو یادېږي هغه د مینی پر فوټونی چې تاسو کړو د مینی پر فوټونی په مختصر معنی کې هم یاد دي کې دي الته ویلي دي د اسلام حدیث لپاره کې وهذا كالنكره وهذا في المعنى كالنكره فلفظ کې خو بس د نکری احکامات په جاری کیږي کله معرفه د معرفه الف لام د ذهنی باندې په لفظ کې د معرفه احکام جاری کېدې شي خدا په معنا کې کن نکرتی په شان ته د نکری دی دا یو نه ویل شي دا هو به نکره دا کن نکرتی ولی په دې کې تفاوت ما فرق ما په دې کې لو شان ته تفاوت او شان ته فرق دی هغه فرق دا دی چې دا بعضواله د نکری دغه نه د نکری خپل دی او په الف لام د ذهنی کې دا بعضواله دا معلومیږي د قرینینا د قرینی سابقی لاحقینا یادم څه خبره انو دغه راغلی ذکر خو چې دا په مثل د نکری باندې ده نو معامله سره معامله د نکریم کړی دا په دې حال باندې چې جمله لته صفات واقع کړی دا څه فرمایي ولقد امر على اللئیم نو اللئیم کې کومه الف لام دي هذه ذهنی ولی یسبنی دا جمله دا فعل دے ضمیر پکې مستتر دے معبر دے په هو سره راجع دے لئیم تا هغه فاعل کېږي د فعل او فعل سره فاعل نو سره د غیا متکلم مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صفت شو د فارد اللئیم صفت شو د فارد اللئیم نو اللئیم ان الف لام دی وې دا چې وګڼه رحمان لکه نکره چې الف لام کې د الف لام بحرها الله یو اصل تستاسوا علم ومقصد علم دی علم حاصل وهما دا اراده او دا مشیعه چې د عبارتان دا دوانه عبارتونه دي د صفت نفحای کی وجب واجبای تخصیص د یو د مقدورین او په یو د اوقات کې په وقوع سره د استوا د نسبت د قدرتنا الى الكل الکه المور افلام ول دوانه زبرګان دي دا تو ته څه پته ده چې دوانه بزرګان دي چې کله ورځ راشي نو یو وای چې باران بکیږي بل وای نه بکیږي بل چې به ورځ راشي یو وای باران بکیږي بل وای نه بکیږي چې وشري یو بزرګ چې ونشي نو بل بزرګ دا خبره نو ورې چې باران ورول او نه ورول دا مقدورین دي د پروردگار عالم توري خدای په قدرت کې کله نه وري په نه وري قدرت څوک به پیوري واستخصيص احد المقدورين مشوي وراو په یو اوقات کې یعنی په نه ورولم قادر وي وراو ورې شند بوت لوي نه وراو یعنی یو مقدره کو سره د استوا د نسبت د قدرت نه ل کل ټول تا خدای په دې کل باندې قدرت لري په ورولم په نه ورولم الکه مولا شمل زوی ورکو ورې نکو نو ورکولم د الله تعالی مقدور دی او نو ورکولم د الله مقدور دی خو بس یوم احد المقدورین پکې چې تخصیص راشي نو بدغه قدرت دران دراره برانه مولا کې توجب دا واجبای تخصیص د یو د دوه مقدورین فی احد الاوقات بالوقوع فواقع کېدل سره د استوا د نسبت د قدرت نه د کل کلتا وكون تعلق او د وجه کېدو تعلق د علم نه تابعین چې دا تعبیر د پاره د وقوع دا علم متعلق شوی دی او چې دا کار واقع کیږي دا کار واقع کیږي او کېدل دا واجبای کېدل د تعلق د علم چې دا تعبیر د پاره د چا مولا صاحبات د وقوع او فلسفه دا علم دلته ذکر کړي دا فلسفه دا اراده صفت د الله تعالی نه بوي وي دا خدای پاک کوم علم دی د نظام د عالم چې کیږي په دې ورځې نه باران
خبرو کنه علم یو کنو نه بکیږي له دې ورې نه باران علم یو کنو وای د ارادم دغه علم دی جواب دا دی چې دا علم دا دوانه خبرې د الله مقدور دی او اراده دې تم شاملې دي شي نه کېدو تم شاملې دي شي دا علم په دې پسې تعبیر علم په دې پسې سلم الله صاحبه تعبیر وكون العلم تابعا للوقوع وفيما ذكر او پاکه کوم ذکر شو تنبیه دی علی الرد فرد بانی علی من فاغشا بانی زعامت چې ګمان کړي دا مشیئت چې دا قدیمه سره قدیم دی دا کرامیه وای کني وای مارته ویلي ها کرامیه دا وای او اراده چې دا حادثه دا قائمه دا قائم د فزاد د الله تعالی پوری وعلى من فاغشا بانی رد کو زعامام چې ګمان کړی چې معنا د ارادي د الله تعالی سره فعله کول د دغې چې انه ليس بمکره ولا مغلوب تمانچه پکې خوشتل ویل روبا چې ختم لیکل ویل وای د اراده وا چې د پینځري دي غل ور کړی مکره چې په خپل اراده نه دی ورکړي مکره شو په خپل اراده نه دی ورته کیته زران الکه دا خالی تار لره ګوتې وراوړلې د ویلي ګینی دسي چل دی هغه دسي چل وقاتو مستاهین د اراده نه په دغه خو د نیولو په اراده ګوتې نه وی ورول ساهن غافل پاتې شو ير خبر دې څه کړم لا ځای مغلوب دې ته یکی ګرکا چې بس گاډي په چړای ونخه جاور یوشو ګل دا چې گاډي واوتو غنمې ټول وشیندل دا د په خپل اراده خو نه کوي بابا او ته په خاص د خدمات مقتدیان نه لري غلم نه رسول الله شو کوي نه تاسو کله هغه وای ما اراده خو نه و تاسو غنمو د شیندل خو ما اراده نه و مغلوب شم دی وای چې اراده د الله دا معنی ده چې الله مکره نه دی الله ساهل نه دی الله مغلوب نه دی مونږ وای کې نه دا خبره مکه وای اراده دغه ته نه ویل کی اراده چې کوم دی اراده دغه معنا وعلى من او دانګره دیو کو با چابانی شدا اراده د الله تعالی چې فعل او فعل د الله تعالی په دې حال کې الله دا کار کړی چې الله مکره نه دی ساهن دی او مغلوب نه مونږ نه د اراده صفت قدیمه د الله دی او معنا ارادتی او معنا د اراده د الله فعل د غیر انه امر به امر کړی هغه ته دې کاروان چې دا کار وکا کېپا وقد امر او الله تعالی امر کړی ار یو مکلف ته ایمان باندې او په باقی واجبات باندې ولو شاکد الله خوشین لو وقع واقع شی بوي واقع کی دل بیل دی او اراده بیل دا واقع کی دل یعنی که الله وغواړي مشیت بیل شه دی هغه کار بکیږي او اراده بیل دا هغه الله غواړي او کني غواړي خو اراده په دوانو کې شامل ده تبلیغ والا حضرات وایي چې ارکان د الله تعالی د اراده نه غیر اراده د خدای په ټول کارونو کې ده او مشیت او رضای په ټول کارونو باندې رضای په حق کار باندې سره ده په غلط کاری رضا د سره تمانچه د چاله ورکړې د حفاظت د پاره هلکه تاسو اجازه دې چولا سولا لکه زخریله شیولا غل اولا ډاکو اولا دا نه چې ځان کیولا یا خپل پلار یا ورور اجازه ته والفعل بالصفات الله تعالی چې وما هغه فعل او تخلیق دی او صفات خبر شروع عبارتان دا دوه عبارتونه صفات ذهنی مسمى کیږي په تکوین باندې او را به تخلیق دي او ردو یو کده لفظ د خالقنا تخلیق تا لا ولي والفعل والخلق خلق ونوي تخلیق ویری لشيوع استعماله في المخلوق دا خلق تکي په مخلوق کې لګلې استعمال شوی دی ارزه کې خلق راغله به معنی مخلوق
الک عذابت کا دا کار کړی وی خدا خالق بسوای دا خالق نه مراد سره مخلوق بسوای نو خالق په معنا د مخلوق سره ډیر راغلی دی او دلته خو مخلوق نه دی مراد تخلیق د دې مخلوق پیدایش مراد دی نو ځکه پرور د الله تعالی په صفاتو کې موږ دا صفت چې وای خلق صفت نه وای تخلیق وای بل پیدا کول دا ستکه صفا دی دا واضح دی دا بی ګرد او بی غبار دی او کوم د تخلیق په باندې خلق یاد کړو د خلق دا معنا هم د پیدا کول دا زموږ مراد ده او د خلق دا معنا د مخلوق دا معنا زموږ مراد نه دا معنا زینګ مراده والترزيق او ترزيق صفات د شاده د الله جل جلاله نه په او تخلیق او ترزيق دا شی دا تکوینی مخصوصه ده تصریح وکړل به په دې باندې اشاره په دې خبره چې مثل تخلیق او تصویر او تزریق او حیا او اماتت دارنګ رفع خفض تنعیم وغيرها 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 مما دارن دي اسناد شوی دی الى الله تعالی الله تعالی تا كل دا ټول من الذين راجي صفات حقيقيه ازليه قائم بذات چغه تکوین دی بس یو تکوین ته دا ټول لاله تخلیق وی ک ترزیق وی فکر راله ک يرفع چاله ويعز چاله عزت کی تعز من تشاء وتذل من تشاء چاله ذلالت ورکی چاله تنعیم ورکی چاله سور کی چاله قهر غلبه ورکی چاله چې کوم دې سور کی دا ټول په ټول صفات راغون کی یو تکوین تر دوی دا سم نمبر تکوین دا د ماتوریدیانو ریاض او شیخ علیه رحمت الله دغی ریاض دو اشعریانو چې الله تعالی و صفات نو دا تکوین تکبیل اغینه دی معنی و دا خو اضافات صفات لپاره چاري د افعال دي دا کم فعل صفات چراره به دا ټول په دې فعل کې داخلي فعل یک فعل دی او تنحو طرفونه دي فعل والفعل والتخليق فكر جلاله لا دا سنه دا فكر جلاله مما دا شاهد تجمع كل من خرج من صفه حقيقيه ذي قائمه بذات شغه تکوین دي لا دا سنه کسن چې ګمان کړي اشعریان من انها اضافات و صفات الى افعال اذا اضافات دي صفات دي ټول فرض افعال صفات دي فرض دا افعال انغي ومني اشعریان او منګه اتمن او مشایخ د ماورا النحر رشتر روان دا څوک دي غیبا تبیر کرانا واسو مشایخ د ماورا النحر غیو صفات د الله تعالی د شمیر دي اپ کې دا ار یو ځان لا چې دا ترجیح ځان لا احیا ځان لا اماتت ځان لا وكل يوم في شأن فکر دا څوک چې تئی څوک ته کوي مال اغنا اقنا اغنا او اغنا ټول صفات الله تعالی د شمار دغه بي تعداد لا مشهور د قدوه قول وجودي صفات الله تعالی او صفات اللهم ربنا وقنا عذاب النار.